سلامونه نیک اهل احترامات ګرانو کتونکو ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان جرنالست ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې ورځ تر ورځه دغه د مهنګایۍ دغه پاڼه چې کومه نو دا یوې بلې پاڼې سره مخ وي. عوام شدید مشکلات کې دي او هر قسم څیزونو ریټونه چې کوم دي نو هغه ډېر د اسمان سره خبرې کوي. په خاصه توګه د وړو ریټ چې کوم دی نو هغه هم ډېر زیات ګران دي. تقریبا د یو اندازې مطابق چې په 3000 په 3100 په 3200 تر 3300 پورې په دې کې وړه ملاویږي. نو نن په بشخالي کې ګرځو د دې عوامو نه تپوس کوو چې آیا دوی کې دومره صلاحیتونه شته چې دوی په 3000 او په 3100 په 3200 باندې وړه اخیستی شي او که نه شي. تاسو موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو را سره بل هم په دې بشخالي چوک کې یو ډېر محترم مشر حاضر دی. لالا دا راته ووایئ چې اوړه قیمتونه غریب برداشت کولی شي؟ نشي برداشت کولی. بالکل موږ سره دا مزدوران کار کوي د دې 600 روپۍ ورځ ده. نو دوی پې اوړه واخلي که چیج واخلي که چیني واخلي یوازې اوړه خو نه دي که نه. او دا حکومت چې کوم دی دا ډېر ناکامه حکومت دی. دا دی وزیر اعلی ذمېوار دی او دا چې کوم دی نو د هغه له پکار دي چې په دې باندې کنټرول راولي. همداسې زموږ سیاستدانانو ته په دې موقع باندې چې یو غریب سړی په 3000 په 3100 3200 باندې وړه اخلي نو زموږ حکمرانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ای ته دا پیغام ورکول غواړم چې د ووټ په وخت کې راځي چې زما غریب عوام دی او زما داسې دي او زه به داسې وکړم. او اوس د وړو بحران دا راغلي په موږ باندې د وړو په دې چوکر خوري او څوک تپوس نه کوي. دا د منتخب دغه حکمرانان چې کوم دي دا دي له پکار دا د نمایندګانو له پکار دي چې دوی تپوس وکړي. ولې وزیر اعلی چې وایي چې زه څه نشم کولی دی بیا دغه ځای کې څه له ناست دی استعفا دې بیا ورکړي که نه. دا دي له پکار. ډېره مننه جي ډېره مننه لالا. تاسو څه ګڼئ یو غریب سړی په 3100 3200 3000 باندې ځان ته وړه اخیستی شي؟ ما کم دی دا غریب سړي د وس خبره نه ده. اول نه خو زموږ په ملک کې د روزګارونو داسې حل دی چې یو مزدور ته چې دی په هفته کې یو ورځ کار میلاویږي او هغه هم شپږ او 900 روپۍ دیاړي ده. نو چې دی تقریبا یو میاشت کار وکړي نو دی به یو تروړه وړه والي. همداسې زموږ د دې ملک دا نظام به کله ټیک کېږي؟ تاسو څه ګڼئ دې متعلق؟ به د دې لپاره خو د ټولو عوامو ته پکار دي چې دا پاټۍ ماټۍ مکمل پرېږدي او خپل یو اتفاق جوړ کړي او یو عوامي احتجاج وکړي. د دې په وجه سره به انشاءالله چې دا ملک او دا قوم به ترقي د دې په وجه سره. ډېره مننه لالا ډېره مننه. چې د وړو چې کم قیمتونه دي دا غریب سړی برداشت کولی شي؟ نه جي نه نشي برداشت کولی. بله ما وړه راوړله پرون نه بله ورځ دی نن درېیمه ورځ ده په 5000 باندې 2 تروړې. مازدیګر چې ونه مازدیګر 200 په 600 لکه دا ریډونه میډونه نشته دی. سهار او مازدیګر پکې نشته. پرون وه وړي په دغو په 400 باندې نن په 450 دي. بالکل زموږ حکومت ته پکې څه پیغام ورکول غواړئ؟ حکومت ته دا چې د دې غور وکړي که نه غور دې وکړي چې یاره دا به دا ولې په یو ورځ کې درې پیرې نرخ راوړي 3 پیرې که نه نو دا غریب خلک به څه کوي؟ دا دیاړمه همداسې بالکل. ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه لالا. غریب سړی خو په 500 دیاړۍ باندې په هفته کې خپله تروړه نشي ګټلی یوه نو باقي به څه کوي؟ زموږ حکمرانانو ته جي په دې موقع باندې سم میسج ورکول زموږ حکمرانانو ته دا میسج دی چې باید دوی کم از کم د غریب ریلیف ورکړي. اوړه ډېر دي غنم په ملک کې ډېر دي ټولو ګودامونو کې پټ کړي دي. پکار چې دې پسې کوشش وکړی شي. پهله 17 کې غنم مثال په طور کم خاروق شو اوړه کم خاروق شو چې 3300 3200 ته وړه ورسېده. همداسې ډېره مننه جي ډېره مننه. مهنګایي هم ډېره زیاته ده او مطلب دی چې 100 تروړې راشي نو 50 تروړې شو شي او هغه 50 په یارانه دوستانه کې لړی شي. همداسې جي خو دا چې کوم عام په دکانونو باندې وړه ملاوي که نه په 3000 3100 3200 ریټ نشته. څوک په 3000 خرڅوي څوک په 300 خرڅوي څوک په 3200 خرڅوي دا هر چا خپله خوښه ده. همداسې زموږ حکمرانانو ته په دې موقع باندې څه میسج ورکول غواړئ؟ څوک 10 د پاسه په 400 خرڅوي څوک 20 د پاسه په 400 خرڅوي څوک چې څوک څنګه وال بس تپوس نشته د یو شي تپوس هم نشته. دا هر چا خپله خوښه ده خپل اختیار دی. هر یو سړي ته خپل اختیار دی. بس څوک هم داسې نه وایي ظلم شروع دی ډېر ظالم ظلم شروع دی. همداسې جي سپینه ګیره ولاړ یم په قد کې مطلب دی څه پوه شي چې قد نیمې ته ورسېږي ځه وایي وړه ختم دي دغه پوره شوي تعداد پوره شوی یو سم یو حال شروع دی. او څوک پکې داسې هم کوي چې مطلب په سپینو تروړو کې اچوي بیا په ما پتا باندې خرڅوي پبلک باندې. عام سیز دغه دی بس. نو څوک د خدای په ګلوریانو موږ هم دا کله یو ځای منډې او کله بل ځای منډې شی نه میلاویږي.
د دنیا غنمان اوس 5.5 ته ورسېد هفته لا نه کېږي 10 ورځې نه کېږي قیامت شروع دی بس مطلب په خلکو باندې مطلب موږ له پکار دی چې زموږ د حکومت موږ سره مرسته وکړي دا ډېر ظلم دی چې موږ چې چاته اوټ ورکړی کم نمایندګان موږ منتخب کړي دي هغوی هم موږ ته سره نه کړو خدای شته که هېڅ څیز هم څه سهولت میلاویږي نه نوکري چاته میلاویږي بغیر پیسو نه نه مطلب دی مزدوري میلاویږي بغیر رشوته هر یو څیز بس داسې دی او حکمرانان خواړو شته نه هغه په دې ملک اډو نشته چا موږ ووټ ورکړي یا منډه والې هغې خو باډو وینې نه سب وشي لکه ډیر بوره حالات دی بس ډیره مننه لاله وړه اخیستی شي یاره ګراني دی نو بس کار خراب دی موږ به څه ویسو دی کې شپږ سوه دیاړي یا تمام رضا دی یو یا خواشه بل وي دې خواشه دوکان مخې ته هم نه پرېږدي ساګونه خرڅو که نه همداسې نه په دې ساک کې مې ته خپلو بچو له وړه اخیستی شي نه شو اخیستی که نه یاره موږ به دې کې څه والو بس دغسې چې یو وخت لهیو بل وخت لنی نو کار خراب دی ډیره مننه لاله دا وړه جي د اخیستو دي تاسو په دې کار کې خپلو بچو له په 3000 او په 3300 3400 پورې وړه اخیستی شي یاره جي وړه اخیستل خو نن سبا ډېر زیات ګران دي خو بس دا الله تعالی پت دی په موږ باندې او قسمه قسم خلک یې راباندې مسلط کړی دي جنډه اکه ده او هغه پاکستان جنډه ده خو غله پکې بدلیږي جنډې سره سره غله بدلیږي اکه غلي دي خو صرف جنډې بدله کړې ده څوک چې کم نه یو جنډه اختیار کړه چا بله جنډه اختیار کړه نور غله اکه غله دي او وړه اخیستل نن سبا ډېر زیات ګران دي انتخایي ګران دي ځکه چې دا کم از کم 3100 ته چې کم دي تر وړه ورسېده او لا مخکې لا مزید پته لګي نه چې څه کېږي پوه شو که نه نو بس زموږ حکمرانانو ته پکې څه میسج ورکول غواړئ نو میسج دا کوو چې لکه تاسو دغه کوئ تاسو مخکې د خیال وکړئ د خپلو غریبانانو عوامو ته خیال وکړئ چې یاره زموږ د غریبو موږ دې ځای ته راورسولو د دې غریبانانو په مدد سره موږ دې ځای ته راورسېدو کم از کم چې د هغې خیال وکړو د هغې د ماشومانو خیال وکړو د هغې د روزګارونو خیال وکړو نو دغه خلک خوال لرو بس روزانه چې کم دی نو یو راځي نو هغه وایي زه ښه یم او بل راځي وایي زه ښه یم او ټول غله دي یو هم او غریب نن لږ خراب دی او سبا ورپسې ډېر خراب دی نو نن خو لا د دې نه مخکې چې کم دی نو 2 کاله مخکې سوال په 1100 کې په 800 کې 1100 کې به دا وړه صحیح میلاوېدله نن د هغې چې کم دی نه هغه بېکاره وړه چې کم دی نه هغه په 1300 ته ورسېده او صحیح وړه چې کم دی خو د هغه اخیستونه پاتې او هغه هم چې میلاوېږي درته نه هم په لین کې به ولاړې ګنټه او 2 غنټې به انتظار کوې دې ځای کې نوم لیکو دې ځای کې نه لیکو شاندي کارت به جمع کوې ولې غیر ملکي یم زه به د وړو لپاره شاندي کارت جمع کوم د وړو لپاره به شاندي کارت جمع کوم او چې د وړو د لمبر راشي نو یار بس نومونه پوره شوي دي دا څه انسانیت دی اسلامي ملک دی اسلامي ملک ورته وایي څه انسانیت دی همدردي پکې نشته دی ډېره مننه لاله اخیستی شي نشم اخیستی جي بچو ته به څه وړې ماښام بچو ته بس دغسې نار ناست دي بچي د کوم ځای نه وخوري موږ مزدوري نشته نو د کوم ځای نه به ډوډۍ وخورو بل دا چې مزدوري هم نو هغه خو وړو دپاره نه رسي نه رسي جي بالکل کومو کسانو ته چې مونږ اوټ ورکړی و هغوی ته څه ویل غواړئ هغې ته دا ویل غواړو چې اوس زموږ تپوس پکار دی تر اوسه پورې احتجاجونه شروع د غریب دپاره احتجاج نشته او د کرسۍ دپاره احتجاجونه کوي د غریب خواړو تپوس نشته غریب خیر دی کو مړ کېږي ووایه لاله ووایه بس زړه زور مې نشته یار خودکشۍ ته تیار یو قسم دی دا کم حال دی ګرانو کتونکو دلته د دې مشر په دې سپینه ږیره چې ما کم درد ولیدو نو هغه ډېر دردناک دی وړه اخیستی شي کور دپاره نه که نه وړه خو نه شي اخیستی یاره کار نشته کار په ځای ولاړ دی یاره نو همداسې ده نو مې څنګه د کور نظام یا سیسټم څنګه روان دی کو سیستم خیر بور حالات دی یاره حالات ډېر خراب دي و دغه سرکاري وړو پسې ګرو دغه هم نه میلاوي وروره هم په ټیل دي او په مصیبت دي باندې او هغه خو د خوراک هم دی د خوراک هم تک سرې دي وروره بوره ده صحیح وړه په 3000 په 3100 روپۍ دی مې ماښام به ځان سره تروړی او څه کور ته مشکله ده یاره نو څه به کوې څه به خورې ګټلې دغه په 3100 چې کومه تروړه دا نشي ګټلې په 15 شپږ ورځې کې او صرف یو تروړه خو نه چې سړی غوړي چیني بیماري بلا کارونه دي سره حکومت ته څه پیغام ورکوي چاله چې مونږ اوټونه ورکړي نو بس غریب خو ختم دی بروره د دې دنیا کې بس په پاکستان کې هړو د غریب څوک نوم نشي اخیستی بالکل بالکل لالا سره هم دوه درې خبرو کوم جی ګرانو کتونکو بخشالي کې په یو جنرل سټور کې حاضر یم دې ملګري سره زه متعلق یو دوه درې خبرې کوو چې د وړو مخکې قیمت څه او نن څه قیمت دی برادر راته ووایه چې نن د وړو څه قیمت دی تاسو سره 3050 او د نن نه کال مخکې څه قیمت و
کال مخکې خو ډېر زیات ارزان و د دې نه یو څو ورځې مخکې تقریبا په 2100 روپیو اوس دا 3050 3100 روپۍ ریټ دی نو بس ډېره زیاته مهنګایي جوړه ده الله دې رحم وکړي حاجي او د غوړو جي څه ریټ دی غوړي مو تقریبا چې په 65-6600 روپۍ باندې کاټن شو او په 410 روپۍ کیلو شو حاجي د دې نه د میاشت مخکې دې څه قیمتونه دا خو ډېر زیات ارزان و 350 360 روپۍ باندې کیلو وه ټیک شو جي ډېره مننه صحیح شو مهرباني مهنګایي کم خوا روانه ده بس دا خو ملک بالکل تباهۍ طرف ته روان دی نو نور په دې کې به موږ څه ووایو که موږ څه وایو خو د غریب سړي دپاره حکومت شته د مالدار دپاره حکومت نشته نو که موږ ډېرې منډې ووهو چغې ووهو خو زموږ په خولې څه نه کېږي او که دې ګرانۍ ته ګورې نو غریب سړی خو بیخي تباه دی ځکه چې 3100 باندې تر وړه نو غریب چې شپږ 17 د کار وکړي نه به پرې وړالي او که غوړي به پیالي او که چیني به پیالي هغه به د بال بچ له څه ورکوي مجبوري ده مزدورۍ شته نه او که ومکړي نو میاشت به ورپسې منډې وي ورکوي یې نه نو څه به کوي دا غریبانانه خو اخر دا چې بس یو بل ته به لاس اچي موږ ته ګریوان به یو غلا او ډاکې او شوکې به دا به شروع شي داسې دي که دا سلسله موږ د خپلو لیډرانو سره وکړو نو څنګه به وي نو چې وي کې نو خو ښه به یې که نه نو کم د غریب سړي ته خو څوک راشم نه وایي غریب سړی خو رک دی بالکل تباه دی چاله چې جي اوټونه هم چاله ورکړي و هغوی نه څه ګیله لرئ نو هغوی نه خو ګیله ځکه نشو لرلی چې هغوی خو پرېښودم نه وایي ګراني د هغه ټیم یې چغې والي چې بایي ګراني ده او ګراني ده موږ درنې کوو موږ دا چلونه کوو موږ هغه چلونه کوو اوس درنو ته څوک هم نه راوځي چې په 31-32 باندې تر وړه شوه درنۍ څوک نوم نه علي نو خو بس هغه یې حکومت ته نه پرېښور کنې هغه خو به علاقه کنټرول کړې وه که نه حکومت ته خو نه دی بالکل النور استاد تاسو څه ګڼئ عوام غریب عوام د کم کم مسایلو سره مخ دي نو غریبي دا کم سړی وایي چې زه وړه والم نو بیا د غوړو درک نه لګي چې غوړي والو بیا د پیو درک نه لګي او مزدورۍ شته نه او چې کم سړی مزدوري وکړي نو هغه وایي یاره زه کم سیسته کمه نو ملکی حالات خراب دی غریب پکې بیا ډېر زیات تباه دی دغه تر مخکې څنګه چلې مې وړه کور ته اخیستی شي مې په 3000 روپۍ باندې وړه کور ته وړه 100 روپۍ پیاز دی دا 100 روپۍ پیاز دی 100 روپۍ داسې جدي ته تاسو وګورئ نو په دې دا خو تش پیاز دی نو دې کې به نور څه اچوي او په څه بیالي چې دا مهنګایي ده که نه نو په څه بیالي دا 100 روپۍ دی جي تاسو په خپله وګورئ دا راته ووایه اوړه څنګه دا ونیسه اوړه اخیستی شي نه که نه ما خو یو شل ورځې کار مې نشته یاره والله کار دې هم نشته کتونکو چې یو خوا په ملک کې دا کومه مهنګایي ده او بل خوا د چا کار هم نه وي نو دا خلکو د الله پاک مل شي ستاسو قربا ابوبکر صدیق د الله په امان